جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه منظور احمد، تاسو ګورئ پیام خیبر. دا ټیم موږ موجود یو په ګلبهار کې چې د هادي انټرنیشنل کراټي اکیډمي ده. صاحبزاده الهادي صاحب چې د انټرنیشنل ریفری دی او د سره نماینده ورلد کراټي ارګنایزیشن جاپان او د سره پریزیدنت خیبر پختونخوا فل کنټیکټ کراټي نو اسوسییشن هغه سره موږ نن خبرې اترې کوو د دې گیمز حواله سره. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دا راته ووایي چې د خیبر پختونخوا چې کوم دا گیم دي زورو او شورو سره شروع دي خو د بدقسمتۍ نه ستاسو ټیمز په دې کې انوالو نه دي. دې حوالې سره تاسو ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې خو دا د وزیر اعلی صاحب یا د ګورنمنټ خیبر پختونخوا یو ډېر ښه اقدام دی. دې سره نوجوان طبقه بچو ته ډېر چې لوی چې د مواقع میلاږي د خپل صلاحیتونو اظهار کوي. خو زمونږ زه به دم چې زمونږ بدقسمتي وته وي ورنه اکثر چې د ډایرکټریټ اف سپورټس او منسټري اف سپورټس د تعاون کړی دی. خو دا دویمه پیره چې زمونږ دا گیمونه چې کوم ډیر زیات خوښول کیږي او د صوبې په هر یو ډسټریکټ او ریجن کې کیږي هغه د دویمه پیره چې دا اګنور کیږي او دا څنګه بار کیږي. حالانکه د دې نه مخکې 2018 کې 2020 کې د مختلفو هغه کې چې د زمونږ دا گیمونه شامل او ډیر ښه پرفارمنس ورکړی دی. نو هغه وجه د دې نه شاملېدو د وجه زمونږ چې صوبې چې سونه بیسټ پلیئر دي د کې چې د ډیر ټیلنټډ انټرنیشنل پلیئرز هم دي هغه د مایوسۍ شکار دي او ډیر زیات چې د یو قسم د خفګان اظهار کړی دی. دا راته ووایي چې اورال که چېرې تاسو وګورئ نو سکواش او بیا کرکټ دا په زورو شورو سره حکومت دی ته د دې مرسته هم کوي او د دې پروموټ کوي مو. خو د بدقسمتۍ نه دا کم گیم چې تاسو کوئ نو د دې دا ماشومان هم ماشاءالله ډېر شوق سره راځي خو هغه دلچسپي حکومت په دې گیمونو کې نه لري. د دې شاته څه وجوهات دي؟ زه به دا وایم چې دا کم خلک چې ارباب اختیار دي دوی له دا سوچ کول پکار دي ځکه چې زه به دا وایم چې په د سپورټس کې لکونتی سیاست هم راغلی دی. د هغې وجه چې کوم ټیلنټډ گیمز دي او هغې کې پلیئرز او نوجوانان زیاته حصه اخلي هغه اګنور کېږي او باقي چې دی مخکې دا نور چې دی برانام گیمز چې دی هغې له چې سپورټ ملاویږي. زه دم چې ښه خبره ده کرکټ ته دې پروموټ دغه ورکړي ترقي ورکړي سکواش ته دې ورکړي لیکن ورسره سره مارشل آرټ زموږ د دې اکیډمۍ ماشومانو الحمدلله په ورلډ سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې چې د ټایټلې ګټلې دي او د ملک او د قوم نوم یې روښانه کړی دی. لیکن د دې باوجود چې اګنور کول دا ډېر چې مایوس کون خبره ده. جی دا راته ووایي جی د ګرانډ حوالې سره لږ ووایي چې آیا تاسو له ګرانډ پراپر طریقې سره ملاویږي او که نه؟ زمونږ اکثر چې ډایرکټریټ اف سپورټس به دا بار ذکر کوم چې موږ سره اکثر تعاون کړی دی موږ له ګرانټونه هم راکړي دي موږ سره مرسته هم کړې دي. لیکن دا دویم کال دی چې د ګرانټ یوازې موږ نه ټول اسوسییشن محروم دي. نو د هغې وجه چې د اکثر اسوسییشن چې د اکټیویټیز هغه چې دی هغه سټاپ شوي دي ولاړ دي. لیکن الحمدلله واحد خیبر پختونخوا فل کانټیکټ کراټي اسوسییشن دوی چې د خپل اکټیویټیز اپنی مجازات کے تحت جاری ساتلي دي او په دې 2 کالو کې صوبایي لیول چې دی 11 مقابله چې دی اپنی مجازات کے تحت منعقد کړل چې دا د زما په خیال د ډایرکټریټ اف سپورټس په علم کې دی په نالج کې د ټولو ته پته چې د اکټیویټیز اپنی مجازات کے تحت کوي. نو که دا ګرانټ جاری شي نو دې سره به د کراړیانو چې د نورم چې د اکټیویټیز زیات شي او ان شاء الله عزیز دا بچي به د ملک او د قوم نوم روښانه کړي. جی کتونکو که چېرې تاسو وګورئ دا حادي صاحب چې د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړو دا خبرې څرګنده کړه. که چېرې تاسو وګورئ نو که دلته سکواش دی یا کرکټ دی نو دا هم پروموټ کول پکار دي او پروموټ کېږي. خو دې سره سره چې د دوی کوم دا گیم دي نو د دوی ته هم د پروموشن ضرورت دی ولې چې ټیلنټ کوم دی په خیبر پختونخوا کې ډېر زیات دی. ماشومان ډېر شوق سره دلته که MMA دی او که دې سره چې دا فل کنټیکټ کراټي دي نو دا ډېر ماشومان ډېر زیات ذوق او شوق سره کوي. نو دا یو سوالیه نشان دی دا موجوده گورنمنٹ ته. زه سی ایم صاحب ته هم دا خواست کوم چې کم دا گیمز کېږي نو پکار دا چې د دې هم په دې کې یو برسته و ډایرکټریټ اف سپورټس هم یو سوالیه نشان دی په هغې باندې هم چې د دې وینا مطابق چې دلته ودی له ټیک ټاک یو 2 جنکۍ او یو ماشوم ولیدلو چې هغې دلته کباړ راغونډوي. نو زه سلام پیش کوم سلوټ کوم حادي صاحب ته چې هغه د ماشومان دلته راوستلي او دې اکیډمۍ کې باقاعده هغې له داخله هم ورکړه فری آف کار او دې سره سره به هغې دې ته یونیفارم هم پرووایډ کوي. نو یقینا چې دا هم د هغې یو ډېر احسن اقدام دی ولې چې د دې ماشومانو ډېر زیات شوق په لاره به تېرېدي کباړ به یې راغونډولو خو چېرې د دې ماشومانو دا گیم چې وکتلو نو د دې هم شوق راوچت شو. نو زه حادي صاحب ته سلوټ پیش کوم چې هغې دا ماشومان فری آف کاست دلته داخل هم کړل او دوی ته
د باقاعده یونیفارم هم کم ماشومان دي دلته موږ سره گیم کوي نو دوی د دې گیم نه بار شو یقینا چې د هغوی به هټ شوي وي نو په کار خدا ده چې دی ماشومان هم په دې پارټیسیپیشن کړی وي او د ملک او د کام نوم یې روښانه کړی وي دې سره سره که چې دا دوه ماشومان تاسو وګورئ دی فری اف کاسټ دغه ګودي که نور هم ډېر ماشومان دي چې هغوی لکه فاینانشلی سټیبل نه دي نو دوی هغوی په دې سره په فیس کې هم لچک راولي او فری اف کاسټ هم ماشومان داخلي نو دا د دې یو ډېر بڑا پند دی او د دې هغه جذبه د هغه شوق دی د ماشومانو سره او سپیشلی د گیم سره نو یقینا دا یو ډېر د ستاینې وړ دی حاجي صاحب زه هغوی له سلوټ او سلام پیش کوم کیمرامین محمد نجیب سره دی منظور احمد پیام خیبر پیښور